سامعین محترم، د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د امت یو مذهبی شعار انتہائی اہمیت والا موقع د امتحان موقع رب ذوالجلال منگا او تاسو لا پدې میاش کې را کړی دا عباداتو کې درې قسمونه وي. بعض عباداتو ته عبادات مالیه محض ویل شي چې دا غي صرف د مال سره تعلق وي، د انسان مشقت محنت پاغے کے استعمال نوی، اگے کے زکات ہم دے او قربانی ہم تقریباً دا سے عبادت تے چی دے کے دا مشقت ضرورت نوی. بعض عبادات دا سی وی چی اغا مرکب عبادات وی چی دا مال ضرورت پکی ہم وی او د جان تکلیف مشقت لا سخپو کړهو د دې ضرورت پکې هم وي. هغه کې حج دی، لکه زمونږ استاد ډیر رونه ډیر مشران ډیر کشران ډیر خويندې ډیر میندې ننم د بیت الله شریف او د مسجد نبوی په حدود 4 کې ګرځي او لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. دا الفاظ وی د سردار کونین صلی الله علیه وسلم د روزه اقدس په خوا کې د درود شریف ورد کوي او هغه سنت ادا کوي کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزدیک ترین پټول کائنات کی چچا سردار کونین نزیات محبت بلہ سیس سرنو ساتل غ جماعت د صحابه داغي سنت ادا کوي. نو دغه عبادات مرکبه نه دي او یو عبادت بدنیه محضوی اگر روجه دا منز دے پمنز بانے پیسے نہ لگی پروجہ بانے پیسے نہ لگی، صرف د انسان د بدن ضرورت وی او بدن پکې استعمالی گی. دغه ټول عبادت پدې کې غریب باندې صرف هغه عبادت لازم وي کوم ته چې عبادت بدنیه محض ویل شي. نور عباداتنا غریب مستثنا دے چې کوم مرکبه دي یا مالیه محض دي غریب داغه نه مستثنا دے. په د باندې د رب ذوالجلال د طرفنا د دغه عباداتو د فرض یا د واجب په د باندې څه پابندي لازمی نشته. اوس قربانی کم وخت نه چالو ده او چا کړي وا او قران کریم داغه باره کې سوي. قربانی د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام د زمانه نه چړمبنه قوم دنیا تراغه رمبنے پیغمبر ابو الانبیاء حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام پدیزم کا باندے قدم کی خودو حضرت حوا دنیا تراغلا حضرت آدم علیہ الصلات والسلام او د حضرت حوا ملاقات شو او بیا د اغینه پس الله غیلا اولاد ورکړو. قران کریم ذکر کوي چې غی قربانی کړي وا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قرآن کریم تفصیلی ذکر داغی کړی دی
چې حضرت آدم علیه السلام دو زامنو دواړو قربانی کولا د یو قربانی د ګډوري په شکل کې وا چې داغنم حابیل د بل قربانی هغه د غنمو په شکل کې وا چې داغنم قابیل نو د یو قربانی رب ذوالجلال تقبل شو او د بل قبول نشو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو خصوصیت ده چې یو مال غنیمت د جهاد په موقع باندې اگر چې مسلمان نن جهاد نه پیژني مغربي دنیا مغربي میډیا امریکای او برتانیې جهاد دومره بدنام کړو په دې ملک کې د دماکو په صورت کې مسلمانانو ولزول په صورت کې هر قسم روانو او شرارتونو کولو په صورت کې چې د مسلمان په جواب باندې نن د جهاد نوم نشی راتلې دا یو حقیقت ته نته تاسو دینا غافلې نته نمونږه غافلې ټوله دنیا اوس په دې پوي چې مغربي دنیا دغه یو شی چې د مسلمانانو اهمه فریضه واغې څنګه او شرموله نو دا د جهاد مال غنیمت اغا پتیر امتونو کې چې د جهاد مال غنیمت براغه نو چې کوم مقبول جهاد به نو داغه مال غنیمت به اسمان نور راغه وغه به وسوځولو بر به وړو او چې کوم بغیر مقبول نو مال غنیمت به پډاګه باندې پاتې شو صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لپاره رب ذوالجلال مال غنیمت حلال وګرځولو سورہ انفال کې تذکرہ شتا سورہ توبہ کې تذکرہ شتا قران کریم کې په نورو مواقع باندې هم تذکرہ شتا نو د دغه امت د پاره رب ذوالجلال دغه شی حلال کړو او بل دویم شی چې حلال کړو نو هغه دا چې کله قربانی دی او کې نو د قربانای غوخه خپړلې مدي د پاره جایز کړو تاسو کې به یو سوال مشهور س زمانہ چې ابراهیم علیه السلام کم ګډلال کړو نو داغه غوخه چرته لاړې چونکه په هغه زمانہ کې هغه غوخه خپړل هغه امت د پاره جایز نو هر قربانی چې وشو نو داغه غوخه به اسمان نور راتلو او بیا د نبی قربانی خو الله تډیره محبوب او نو هغه غوخه به وسوځو لا ختمه بشوا دی امت د پاره الله دغه سيزونه جایز کړو دی داغه خوراک کوي لیکن داغه خوراک د پاره هم الله یو قانون جوړ کړی دی چې کله د رب ذوالجلال د رضا د پاره په نوم د رب ذوالجلال باندې لکه قران کریم کې اومه سپاره کې پنځمه سپاره کې لومبه سپاره کې سو زاید دې تفسیر شتا قران کریم ارشاد فرمایلی دی چې کله نظر لغیر الله وی یا په نوم د غیر الله باندې چا کومه قربانی وکړه چې د الله نه علاوه د بل چا نوم پاغي باندې واغستې شو نو چې د بل چا نوم په کومه قربانای باندې په کوم ساروی باندې په کوم سیز باندې د الله نه علاوه د غیر الله نوم واغستې شو نو هغه چرې نه قبليږي هغه کې د شرک ماده وردن نشو الله سره به شریک جوړ شو هغه قربانی بیا قربانی نه ده قربانی صرف هغه چې بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر چې نوم د رب ذوالجلال په غستېش دغه څه حیثیت ته قران کریم ذکر کوي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم رب ذوالجلال ارشاد فرمائی اے زما بندگانو هرگز نرسیږي ستاسو پروردگار ته ستاسو د دې ساروی ویني ستاسو د دې ساروی غوخه دا غوخه ویني الله ته نرسیږي الله ته د دې ضرورت نشتا الله ته د ویني تویولو ضرورت نشتا الله ته د غوخه تقسیمولو ضرورت نشتا الله ته د غوخه ضرورت نشتا لیکن رب ذوالجلال لستاسو تقوا پکار دې چې دا زما بندگان زمانه سمره یریږي بیا رب ذوالجلال د خپل ځان نه دی یری د پاره انسان تداو خول چې ستا غوندي او انسانو دیار لسکال عمر د بعض مفسرینو د قول مطابق یا پنځل لسکال عمر او د بعض مفسرینو د قول مطابق د دیار لسکال عمر کې حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام غوندي انسان رب ذوالجلال ابراہیم علیہ الصلات والسلام ته خوب کې خی محبوب زوی
محبوب زوی ارچا ته محبوبي لیکن ابراهيم عليه السلام لا الله په کومه موقع باندې زوی ورکړو پاغه موقع الله زوی ورکړو چې د ابراهيم عليه السلام یو بیبي حضرت سارا وا هغه لا الله اولاد نو ورکړي دویمه بیبي هاجره د مصر فرعون لوروا یعنی شاهزادګي وا هغه په هبه کې حضرت سارا لور کړه هغه ابراهيم عليه السلام ته هبه کړه حضرت ابراهيم عليه السلام هغه سره نکاح وتړلا الله تعالی یو زوی ورکړو چې نوم اسماعیل عليه السلام قران کریم تذکرہ کوي وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم رب ذو الجلال ومنور لزوه ورکړو بغلام حليم یو بردبار زوه مور ورکړو رب ذو الجلال د حضرت ابراهيم عليه السلام د زوی د پیدایش نمخ کې پروردگار عالم اول ندا خبر ورکړو چې دا زوی به دومره صبرناک وي دومره صبرناک حلم او بردباری به پکې دومره وي چې په چاړه باندې بمرید د کټکیږي لیکن د بدغه وخت کې د رب ذو الجلال شکر گزار بنده جوړیږي پروردگار عالم ارشاد فرمایلو اے زما بنده ابراهيم عليه السلام ته زما نبی ته زما پیغمبر لیکن اولاد در لداسې در کوم چې بغلام حلیم بردبار زوی بويستا فلما بلغ معه السعي قران کریم عجیب بیان کوي فلما بلغ معه السعي د قران کریم یو لفظ ته سوچو کا فلما هر کله چې بلغ ورسیدو معهود د خپل پلار سره السعي منډو ترلو تا معهود خپل پلار سره یعنی قران کریم دا واضح کړ چې دا زوی یو خو فرمان بردار او چې د پلار امداد کوي فرمان بردار د پلار سره ملګرتیا کوي فرمان بردار د پلاری چې کم کار کوي نو د ور سره ملګرتیا او امداد کوي معه قران کریم ارشاد فرمایلو بیا السعي ارشاد فرمایلو بلوغ ونوي قران کریم وای چې د منډه ترړې شو سعی منډه توي یعنی داسې زوی چې پلار سره د منډو ترلو والو شو چې پلار به هر کار کول نو دا زوی به په کار راتلو نو قران کریم وای فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى کله چې زوی حد بلوغ تو رسیدو یا د دیار لسو کالو دے یا د پینزل لسو کالو دے خی منڈی ترڑی وی د پلار مخی تا منڈی ترڑی وی پلار سر امداد کئی د پلار فرمان بردار دکا قرآن وی ماہو پا دغا وقت کی پلار راغے ورطوی چی ایزوی تانے یو مشورہ غستل غوانم ایزوی تانے یو مشورہ غستل غوانم انی ارا فی المنام ایزوی ما خو یو خوب لی دلے دے بچے ورطوی بابا جان خوب دے سر بیان کا پلار سرزوی کے ناستو فلما بلغ معه السعي قال يا بني یا بنیم قران کریم ندی ویلی کچری یا بنی ویل ونو زوی ته سړی आवाज کی زوی راشا یا بنیا میرے پیارے بچے یا بنیا اے زما خوګ زویا اے زما بچڑیا اے زما خوګ زویا راشا یا بنیا انی ارا فی المنام اے زما زوی ز خوب کی وینم انی اذبحک ز خوب کی وینم چې ز تعالالم انی اذبحک استا په مړی باندې ما چاړې خدا د زوی رای معلومی او دام ورتخی چې زما زوی کم خوب چې نبی ویني کم خوب چې نبی ویني اغه خوب کې دومره لوی حقیقت وی چې غد رب ذوالجلال وحی ګرځي د نبی خوب هم د رب ذوالجلال وحیدا رب ذوالجلال ورته مخامخ دا وحی ولونه کړه مفسرین دې کې لوی کلام کوي چې کچره مخامخ دا وحی وا نو بیا د امتحان غ صورت پکې نه جوړېدو بیا خو معلومه چې زوی حلال کا لیکن د امتحان صورت الله خی چې ورته خوب کې خوم ګورم چې زما ابراهیم زما خلیل ګورم چې زما غ محبوب چې د نمرود په دربار کې مولاړ ولته आवाज حق اوچت کړو
ګورم چې زماغه محبوب چې کله پلار ته ولاړو نو پلار تم حق بیان کړو ګورم چې زماغه محبوب چې کله قوم ته ولاړ دنو داغي بوتانو لسرونه وਹੀ داغي ټول بوتانو لسرونه وਹੀ هغه وخت ابراهيم عليه السلام د حق ګوي نه کار غستو ګورم چې زما دغه پیغمبر حضرت ابراهيم عليه السلام په یو بیابان کې لقدق بیابان کې کلو درېدو او یوزوی حضرت اسماعیل دو خزی په غیږ کې او په دغه وخت کې رب ذوالجلال وی چې دی بیبي ته مګورا رب ذوالجلال وی واپس فلان کی ځای ته حکم د هجرت کا حضرت ابراهيم عليه السلام هغه وخت کې روان شو بیبي ته تپوس کوي خاوند چرته رواني حضرت ابراهيم عليه السلام جواب نو ور کوي بیا بیبي تپوس کوي خاوند د لقدق بیابان کې مونږه پریږي رزق پکې نخکاری او پکې نخکاریږي اے خاوند دې ځکه خوراک نخکاریږي خاوند خپل خپلوان نخکاریږي چرته انسان زناور په نظر باندې ناراضي ماشوم زوی زما پترخ کې دی او زنانه ذاتم اے خاوند ته چرته رواني ابراهيم عليه السلام دا الله حکم دی د رب ذوالجلال په حکم باندې دومره فدا دی چې هغه وخت کې جواب نه ور کوي بیبي ته نه تپوس کوي خاوندا صرف دومره راته وای چې تا ته حکم چا کړی حضرت ابراهيم عليه السلام وای چې الله حکم کړی بیبي ورته وای چې خاوند بالکل بیات لشي چې زما رب ذوالجلال دا حکم کړی نو ان ربک فعال لما يريد ستا پروردگار چې د کم کار را دو کینو هغه کار خامخا کوي اے خاوند کدا الله په حکم نو بالکل زمونږ ورته پریک د زمونږ پروردگار به زمونږ فیصله کوي حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله پلار ته ودریدو نو پلار ته موي چې پلارا داته چې د چا عبادت کوي ستا قوم چې د چا عبادت کوي اے پلارا دا خود شیطان عمل دی وسنه چې پلار ته تباہ او برباد شي پلار ورته ویل ارجمنک اے زما زویا کچری نمنه کېږي نو موږ به تار رجم کو ਸੰسار بدی کو پکانو باندې بدیولو حضرت ابراهيم عليه السلام جواب ورکړي سلام علیکا ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا اے زما پلارا رب ذوالجلال نه بستا د پاره مغفرت غواړم لیکن اے پلار زما پروردگار که هدایت درکړو زه خو ورته ویم چې پروردگار پلار می په غلط لار باندې روان دي قوم په غلط لار باندې روان دي انی اراک وقومک فی ضلال مبین وینم تعالی را استا قوم لره په کلاو گمراهی کې بل ځکه ابراهیم علیه السلام ټول قوم چې کله راجم کړي دعوت توحید ورلور کوي دعوت توحید وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ابراهيم عليه السلام دغه تقریر عجیب انداز دی د ابراهيم عليه السلام د خطاب عجیب انداز دی ټول دنیا خطیبان راجم شو د ابراهيم عليه السلام نے توحید بیان نکړی شو ټول قوم ولاړ دي ستوري ته او قتل شپې تیار شو ستوره پړقیدو قوم سوک د ستوري عبادت کوي سوک د سپمې عبادت کوي سوک د نور عبادت کوي سوک د بل سیز عبادت کوي سوک د بل سیز عبادت کوي حضرت ابراهيم عليه السلام د دعوت انداز عجیب دی خپل قوم ته وی فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي کله چې پاغه وخت ستوري تو قتل ټول قوم ته وی دا زما پروردگار دی اے قوم دا پرکیږي دا زما پروردگار دی لیکن د دعوت انداز تو ګورا لکه امیر شریعت سیدت الله شاه بخاری موچی گیټ کې د شپې په 2 بجې باندې ولاړ دی بیان کوي ټول دنیا ولاړ ده هندوانم ولاړ دي سکانم ولاړ دي انګريزانم ولاړ دي امیر شریعت چې وکړه بیان کولو د حضرت داوود علیه السلام یاد به تازه کیدو دنیا به ولاړه وا امیر شریعت اچانک د حدیث الفاظ را واغستل
द शमाइल बाज़ अबवाब रावागस्तल। वही जब मैं हदीस की कुतुब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता हूं, आपके बाल मुबारक को देखता हूं, आपकी आंख मुबारक को देखता हूं, आपकी नाक मुबारक को देखता हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को हदीस की कुतुब में मुताला करता हूं, हत्ता कि मैं जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पोरों को देखता हूं, मेरे दिल में ख्याल आता है कि इतना महबूब, इतना पसंदीदा, इतना खूबसूरत का कायनात में कोई भी नहीं गुजरा। तो इससे मालूम होता है कि माबूद हकीकी यही होना चाहिए। अल्तदा हसन इब्न साबित शार तमगूरी न हसन इब्न साबित आगा शार तमगूरी च सरदार कोनेन प मस्जिद नबवी के प मिंबर रसूल बांधे के नास्तो, हसन इब्न साबित प मिंबर के नास्तो खपल वर तलान दे के नास्तो। विवाया हसन सुवाया हसन वही अहसन मिनका लम तरक़त आईनी व अहसन मिनका लम तरक़त आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। तुझसे हसीन कभी मेरी आंखों ने देखा नहीं, तुझसे हसीन कायनात में कोई ऐसा गुजरा नहीं जिसकी दीदार मेरी आंखों ने किया हो, और तुझसे ज्यादा हसीन कभी मां ने जना नहीं। व अहसनु मिनका लम तरक़त आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। द हर किस्म अयूब न तपा के गोया चित दासे पैदा शवे च संग ता गुख्तल तावे परवरदिगार तंदे में दासे पकार दे अल्लाह तंदे आग से जोड़ करो, तावे परवरदिगार ला सुन दासे पकार दे रब्बे जुल जलाल आसमान अर्श ने ऐलान करो, ए जमा फरिश्तो जमा द महबूब लास दासे पकार दी, तावे परवरदिगार अस्तर के दासे पकार दे रब्बे जुल जलाल अस्तर के आग से जोड़ करे। लगा हजरत आयशा सिद्दीक़े यौजल खपल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चेहरे अनवर तगूरी ब्यास पुम्मे तगूरी नो पाग वक्त यौ शायर दागे नक्शर आखली, यौ शायर अगे नक्शर आखली वही चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, और चांद तेरे मुंह पे छाइयां मेरे मदनी का चेहरा साफ है। उस पुम्मे स्ता बस हकीकत हुई इस पुम्मे ता सरब तशबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लसंगवर को स्ताप मख बांधे खो ब्याम नखी रागली दी, लेकिन चे गौर सरदर तो गुरिन वा नखी पिखकारी, लेकिन जमा महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दासी जोड़ करे दे चे दाग पे यौ अंदाम बांधे दाग निश्ता। हजरत अमीर शरीयत वही चिकले दी तो कतल वे जब मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर को देखता हूं, आपके बाल मुबारक को देखता हूं, आपकी पेशानी मुबारक को देखता हूं, आपके हाथों की उंगलियों को देखता हूं, हत्ता कि उंगलियों के पोरों को देखता हूं, तो दिल में ख्याल आता है कि माबूद हकीकी तो यही होना चाहिए। खल्क हैरान अमीर शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अलायाज़ु बिल्लाह द रब्बुल जलाल दरजा वरकड़ा। अचानक अमीर शरीयत हुई जब मैंने रात की तारीकी में अरब के रेगिस्तान में देखा कि वही हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसी रेगिस्तान में रेत पे पेशानी रख के ऐलान करता है कि सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो अमीर शरीयत के दिल में भी ख्याल आया कि माबूद हकीकी वही है जिसकी ये इबादत करते हैं। अमीर शरीयत चो कतल दशपे तारीकी दा द अरब रेगिस्तान दे और द अरब पशुगलोर इज़मकवान दे दग तंदे के खुदे शुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और दा नारवई च सुबहान रब्बियल आला। ए परवरदिगार अस्ता पाकी डिरलु यदता नलु पाके वाले सुक निष्ठा नो माओ मनल च माबूद हकीकी भी आगद दे चाची दे इबादत कई। नो सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सरदार कौनैन निकले
حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام نیکه دی. حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام په اولاد کې یو پیغمبر راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام د دعوت انداز ته وګورسوي. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. ازما قوما ستوري ته ګوري ازما قوما ښکاریږي دا چې دا پړکیږي دا زمون پروردگار دی. لیکن چې کله ستوري غیب شنو ټول قوم ته وایي چې قومه ګوره غلطی ده. لغون تاسو هم سوچو کې چې کوم غیبیږي هغه څنګه خدای جوړې دی شي. اے قومه دا ستوري خو غیب شنو دے پروردگار نشي جوړې دے. زو غیبی دو والا پروردگار چری هم نخوخوم. ټول قوم ارادی بل شان کړي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا قوم ته وی قوم لګراغون شي دغه سپمای چې راختلې د دازما پروردگار دی. کله چې سپمای غیب شوا بیا قوم ته وی اے قومه کزما اصل حقيقي پروردگار معبود برحق وحده لا شريك رب ذو الجلال خالق ارض السما خالق ارض السما کچری هغه مال هدایت را نکړو نو زمم د قوم د گمراهانو نشم. بیا انور ولیدو قوم راغون دي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام د معبود تعین کوي. انداز خطابت د ابراهيم عليه الصلاه والسلام وګورا. انداز دعوت د ابراهيم عليه الصلاه والسلام وګورا. انداز جهاد د ابراهيم عليه الصلاه والسلام وګورا. بیا سے ارشاد فرمائی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. نور تیو قتل وی دے پړکیږي دا ډیر غټ دی دا می پروردگار دی. لیکن چې کله نور غیب شو ورته وی اے قومه زه د برات اعلان کوم تاسو دا شرکیاتونه کوم چې تاسو الله سره شریکان جوړ کړی دي. اے قومه چاته چې تاسو خدای وای هغه خدای نه منم. اے قومه لات نه منم منات نه منم عزا نه منم ود نه منم سوا نه منم نصر نه منم یغوس نه منم. اے قومه یعوق نه منم هغه یو خدای نه منم کوم چې د رب ذل جلال سره همسر جوړېدل غواړي. دا دعوت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ور کوي. زوی ته بیا سوئی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. زوی څه جواب ور کوي. زویم د ابراهيم دی. زوی د نن زمانه نه دی چې پلار ورته وي بچی د موبایل باندې لګ دا ګډ وډ ټلیفونونه مکوا ته پکې وای چا کړي دا ټیکنالوژي دور دی ته پکې هغه ځړې خبرې کې بچی په دې موبایل کې لګدا. تاسو کې اکثر ټلیفون کوي کنه موبایل کې غاني نمونځ ور سره کیږي کنه کیږي چې پکې تصویران نمونځ ور سره کیږي او کنه کیږي. د دې آسان جواب ما ټول ملګرو ته تاسو کړی دی چې په موبایل کې غاني وي یا په موبایل کې تصویرونه وي نو مونږ فرضیت ساقطيږي مونږ کیږي لیکن په مونږ چې کوم ثواب ملاويږي هغه ثواب چرم نشي ملاوي دي. د مونږ فرضیت ساقطيږي لیکن مونږ باندې چې کوم ثواب ملاويږي هغه ثواب درته چرم تصور مکو چې هغه ملاوي. تصویر داسي او شی تاسو ودونو کې د مولیانو جلسو کې مونږ مرتضر داسي کو دینی کار کې وی کپ دنیاي کار کې وی. مونږ د حج موقع اوس چیرې په ټلویزیون ګورو زی خپل هر کال ګورم په ټلویزیون کې د حج دا موقع ګورو نو دا بنوایو چې دا مونږ حلال کو غواړي چې مونږ هغه کې خلک وینو چې اګرځي او په تصویر باندې کو حرام حرام حرامي کاغه بیت الله سره ته ولاړیو حجر اسود خله یا مقام ملتزم یا میزاب رحمت په خوا کې ولاړی یا د حتیم رکن یمانی خوا کې ولاړی په باب جبريل ولاړی په رکن یمانی باندې ولاړی یا داسي ورسره په مقام ابراهیم ولاړی حجر اسود خله یا ورسره را رواني ریزه په مقام زمزم سره ولاړی یا مسجد نبوی کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې استه سلام کې د تصویرو یستونو دا تصویر حرام دی. منس کې ته دې ته موبایل کې چې تصویر نو څنګه چلی موبایل کې چې تصویر نو چرته غاړي ته کېدنو بیا منس کوا چې دی یو لوی بزرگ تصویر می
د یو لوی ولی الله تصویر هم وي د پلار د مړ د داغه تصویر هم وي ورور د مړ د داغه تصویر هم وي خو تصویر دی هغه مونږ باندې ثواب نه ملاويږي د مونږ فرضیت ساقطيږي فرض باندې به الله رانی سینا چې تا دا فرض مونږ نو کړي خو فرضیت ساقط شو لیکن ثواب د مونږ نه ملاويږي ځکه چې یو جج وای چې زما دفتر ته یو سړی راځي نو هغه سره به وصله نوي د جج دفتر ته چې سوزي عدالت ته وصله نه وړي کنه پولیس عالم نه وړي کنه صرف زمون کیس کې یو 12 کلاشن کوفي پولیس والا وړي وي اسی نور کیسونو کې نه وړي دفتر ته د خلکو لیدلو هغه کې صرف وړي وي ځانې خو نو داسې لکه د جج عدالت چی وی نو عدالت ته جج ویلی چې وصله باندې راوړي تاسو کې پچا کې دا مجال شته چې سره د وصلې به عدالت ته لاړ شي بیا نشیت لګنه جج دا ویلی چې زما عدالت ته څوک را دن کیږي نو سیګریټ بنس کی څوک سکول شي سیګریټ نشیس کله کنه اوس جج دا قانون جوړ کړی دی او رب ذوالجلال نه لوی جج بل نشتا هغه رب ذوالجلال وای چې زما کور ترازه نو دا شی بنکه او مونږ بیا کو نو هغه پروردگار به مونږ ته معافي وکي چره به نه کوي تاسو وای جدید دور دی میډیا په ذریعہ باندې بخوري د میډیا په ذریعہ نه زما رب ذوالجلال چې خوري نو حضرت عمر رضی الله عنه مسجد نبوي کې ولاړو یا ساریه الجبل الله کوم ځای ته आवाज رسول نو رسول زما الله رسي زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمای زمونږ اهل سنت والجماعت عقیده ده چې چا زما د قبر په خوا کې من صلی عند قبري والا حدیث چره چا زما د قبر په خوا کې په ما درود وي زی اورم زور له جواب ورکوم چالری وي نو فرشتي ما تر رسي نو چې دا आवाज د دې ځنه ال تر رسي زما رب ذوالجلال نو زما استاد دعوت انداز به بغیر د ټلویزیون نه بغیر د ویډیو کیمرې نه دا به الله نه رسي به کنه تاسو کاجیان راشي نو دا ټقاری چارچا پیرنه اجي سي براغله دي هغه پسې ټقارو سجیان را روان دي کنه تاسو په ځان بل ځان جوړوي هغه براغله د الله د کور نوي چې دا غزنه یو سړی راشي حج مقبول الله تعالی ورته نصیب کړو د داسې پاک شو لکه د مور نه پیدا شوی معصوم چی وي چې څو وخت هغه وخت کې هغه څومره پاکي تاسو ولالوي شی ورته نیولې او هغه هم داسې کې چې کم یو سره داسې غړ غوندې سره جوړ تازه کوي نو تاسو ورلزر تصویر واسي دی ودونو کې تاسو دوله بای تسیرې میرې چولین چې غړ ور سره ملاويږي نو شاته نه ورته زر کیمرا فټ کی دا ټول ناروا او حرام دي په دې تاسو ته ملاويږي نه دا بازي ګناه داسي چې انسان ته په نقصان هم ني او سود چې پرې نو بیړه دي غر کشي نو پاغه هو ته ډیر زیات خفه کیږي ځکه بیړه دي غر کیږي د سود د حرام او مال چې کله ته پیادت شوی غینه ته څنګه بل قواړيږي لکه ټول بازار والا چې پکې اختوي ټول تجارتکار پکې اختوي دغه د سور غوخه چې دا خوري دا ټول خوري کنه بازار والا ټول خوري ټول سودیان دي دا گاډو والا دا پلاټونو والا دا بازار کې دکانداران دا خو په سود داسي شو داسې کنه چې دې ته د مور پېخ کاری دا سود ټول پیړم دي خو الله دې پاک کې مونږ ودا وایو منکیږي دې اسمنا خو الله دې پاک کې مونږ وایو پروردگار ته لوی زړه ته بدله مقلب القلوب ته الله تی ورله بدل کا نو داسي چې څو وخت دغه نه ناړيږي نو زاغه خو ستا دنیاي نقصان کیږي تصویر کې ستا دنیاي نقصان ناراضي تا پکور کې د نیکه تصویر دیم لګولې د پلار دیم لګولې د غور نیکه دیم لګولې هغه بل ته دیم یو قرقله چولې هغه دې پکې لګولې یو بل دې پکې لګولې ټول نکان هغه دې ټول په بیٹک کې لګولې ملګری دې لګولې په دې ګناه داسي ګناه دې چې تاوان په درته نه ملاويږي کدا ګناه پرېګ دي تاوان په هم نشته نو دا ګناه خو پرې دې کړه نو حضرت ابراهيم عليه السلام زوی ته وګوره اطاعت انداز تا یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين زوی ورته وی بابا جانا اے بابا جان رب ذوالجلال چې تا ته کوم حکم کړو پاغي باندې عمل وکا او دا ورته نو وی چې بابا جان زب صبر کوم ورته وی ستجدنی زرد چې او بمو میتم علرا ان شاء الله
زما خپل کمال نه دی کچره زما رب ذوالجلال وختل من الصابرین اے زما بابا جانا کچره زما پروردگار وختل نو تب ما ډیر صبر کوونکې عمومي د صبر کوونکو نه بز صبر کوونکې شم تکبر نظام ساتلو څنګه کچره دا وی چې انی صابرون ز صبر کوونکې پدې کې انا راضی انا لیکن دا وی چې من الصابرین ستجدنی ان شاء الله صابرن ابن دی ویلی کچره الله وختل نو زو صبر کوونکې امدانا کچره الله وختل د صبر کوونکو نه بزیم دو نقطې پکې ظاهر کړي یو دا چې پلارا زرد چې ویني با چې کچره الله وختل نو صبر کوونکې خو بیم خو یوازې زو صبر کوونکې نیم زمانه مخ کې ډیر صبر کوونکې تیر شوی دي لکه حابیل ته چې قابیل وای لا اقتلنک قال سوي ورتا انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اے زمارورا کچریته ما تلا سوک دے زما دا لالولو زما د قتلولو د پارا ایرو رزد رب ذوالجلال نه ریګم زو چر خپل لا سنتا ته وګدنکم نو التم صبر شو دی ورته وی چې زبم صبر کوونکې اوس رب ذوالجلال ارشاد فرمای فلما اسلم وتله للجبين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين کله چې پلار او زوی دواړه تابعدار شو اسلما دواړو د رب ذوالجلال اطاعت وکړو پلار منی چې رب ذوالجلال زوی لالول غواړم ستا په حکم باندې زوی وموي پلارا بالکل ما لال کدا الله په حکم باندې دا الله په حکم کې چریا خوا دی خواونه کې نو په دغه وخت کې دغه زوی راو پرزولو روایت دو قسمه ده تفسیر مظهری راغستی دواړه روایت بعض نور مفسرین هم راغستی دي مولانا رفعت قاسمی دامت برکاتهم محدث د دارالعلوم دیوبند اغم یو په دی باندې سلیکل کړي دي نو اغم پکې دا روایت راغسته دي چې سوخه دا زوی اول داسې سملولو ستونی استخ چې ورته تاسو وایي داسې سملولو چاړي پکې خدا قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه دغه روایت راغسته دي چې چاړي پیدا سي کې خدا ولالولوي نو په دغه وخت کې د پیتلو یو ټوکړه د دې زوی او د چړې په میانس کې هغه حایل شو هغه چاړه راکاږي او مړای نه کټ کیږي هغه چاړه راکاږي او مړای نه کټ کیږي نو دا زوی ورته وی چې بابا جانا چونکه ستا ما ته مخ دی نو ته چې ما ته ګوري چې دا مې زوی دی نو ته به چاړه څنګه راکاږي په زوی چاړه راکاږل ډیر ګران کار دی دا خو الله په انبیاو کې یو صبر یې خو دا که چېرې مونږه تصور کې لاړ شو نو خپل زوی بارکه تصور مونږ داسې نشو کوله زه خو نشم کوله که تاسو کوله شئ زوی بارکه یو خو بازو لیډر له پوخ کړي نو پټي پمینس کی ولیا خو ځان لا خبره ده خو د زوی نه دومره څوک نشي کوله چې هغه په زوی باندې چاړه راکاږي نو زوی ورته وی چې اے بابا جانا داسې وکړه چې مال سترګې وتاړه او ما په تندي په طرف باندې سملوا حکیم الامت تنویر رحمت الله علیه بیان القرآن کې د دې یو تفصیل کړی دی په عربي حاشیه کې چې دې ځای کې یو وجه ده یو جبین دی جبین تندی ته وي وجه ټول مخ ته وي نو هغه وایي چې کله جبین لفظ قرآن راوړی نو په دې یو سایډ باندې داسې سملولو ځکه چې کچري داسې سملولو نو بیا خو وجه په کې راځي بیا به وجه اطلاق به کېدو نو قرآن د جبین ذکر کړی دی نو وای دا په دې سایډ باندې داسې ملاستو چې داسې سملولو بیا یې په چاړه راکاږله نو په دغه وخت کې رب ذوالجلال د اسمان نه یو ګډ راولې غلو الله دا غي ذکر کوي فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم من ورته आवाज وکړو چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ابراهيم په تحقیق سره تا خپل خوب رښتیا کړو او موږ دغه سي جزا ورکو د احسان کوونکو لا رب ذوالجلال د زوی قرباني قبول کړه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ګډلال کړو
ابراهیم علیه السلام ګډ لال کړو. زو ورتاغې نمخ کې دام وای چې بابا جانا دم تفسیر مزری راغسته دی. یو روایت دی چې بابا جانا د خپل کپڑے دی لګي بچو ساته اسنه چې په دې باندې چینټي د ویني ولګي او بیا غوینه زما مور ویني او دغه طبیعت خراب شي. نو بابا جانا دا وساته او بل زما دا قمیص چې دنو دا مې مور له یوسه چې دغه په تسلی کیږي. په دې انداز باندې د زوی قرباني شي هوا. اوس دغه قرباني دی حقیقت ته وګوره. لن ينال الله لحومها لاندې یو حدیث دی مفسرین راغسته دی غالبا د حضرت ابو هريره روایت ته رضی الله عنه چې کله دا وینا د ساروی دا لاندې تویږي نو دا لازمه کې ته نوی رسیدلی چې رب ذوالجلال خپل دربار کې قبول کړي شي. دا لازمه کې ته نوی رسیدلی او ستا په حق کې الله دا قبول کړي چې او د زوی قرباني ورکړه هغه د زوی قرباني ستانه قبليږي. نو د قرباني اکثر مسائل به ان شاء الله اند جمعه بیانو خو په یو خبره صرف ځان پوهه کې تاسو کې بعضی خلک میلې ته ورشي په دې مسله ډېر کلک ځان پوهه کې تاسو کې بعضی خلک میلې ته ورشي نو یو بل توي چې دا ساروي وګوري ډېر خسته وي لکه ډېر خپل خسته ساروي د سم اوس کړه نو هغه وي مونږ ویو په مونږ سپک دی مونږ ویو په مونږ سپک دی چې چا په دې بنیاد باندې چې دغه غوخه کمه ده دغه زیاته ده د پیسې کمی دي د زیاتی دي په دې بنیاد باندې چې چا ساروي واغستو داغه قرباني نه کیږي. ګوره د درونو د سپک په بنیاد چې چا ساروي واغستو قرباني نه کیږي. په ټول ټل کې و کسان یې په ټول ټل کې شپک کسان یې په ټول ټل کې 15 کسان یې سلور یې درې دوه هر څومره چې باز خلک وای پتا کو کیږي په جفتو نه کیږي په ټولو کیږي تا که جفت بکینی په یوم کې د ګډو بيزینه علاوه چې دا نور ساروی کم دی لکه غوی شو غوا شو اسخې شو اسخې شو یا میخه شو سنډا شو جوټه شو ay نو په دغه کې و کسان یا و خو غیره شو و کسان دي په دغه و کسانوم کیږي کچری ونی شپک کسانو ټوله جوړ شو تل د شپګو کسانو د نشپګیم کول شي شپګي سی به کی کنه چری پینځوي پینځي سی به کی ک سلوروي سلوري سی به کی ک دریوي نو دري سی به کی خدا بنوي چې زمونږه چونکه سلور کسان نو بس مونږ وای دی نه ټیک ده په نظر وړو کې ساروي خپل راغی هغه دی واخلي خدا دې نه وای چې په مونږ پوره دی چې په مونږ پوره څنګه نو نیت د غوخه شو نو په وړو کسانو کې چې دی یو قسم نیت د غوخه وین د ټولو قرباني نه کیږي. دوس نه نیتونه پاک کې الله دې تاسو له نیت پاک کی الته پیسې ټول د سود د نیت په خوارشي وي سپاک شي خو الله دې تاسو ټول له نیتونه پاک کی او الله هم د لعنت د سود نه لري وساته تیز امين وای چې خدایم ته وساته دغه لعنت نم خدای وساته. نو دا یو خدغه خبره ذهن کې پخه کړي بل دا چې کم کم شراکتيان وینو هغه ټول په تصور کې راوستل د ذبح په وخت کې ټول په تصور کې راوستل چې د فلان کې دی کې صدا بل تاسو د اختر پشپ پلار بیمار شي اکثر نو چې څوغه تقسیم کیږي نو بابا له وګوره مازغه وړو بابا د خدای په بل سم موړ کی مازغه بابا له وړل نشته دا ټولو یې صدا کچره ټول ملګری وای چې ټاس پیچو او داغه مازغه بدله کې پشپګو یسو کې لګ غوخه کیږي او یو ویسه کې مازغه او ټاس پیولي ملاو شي یا ټول په شریکه په خوشاله باندې یو لور کې هغه بدل کې نورو ته غوخه ملاو شي نو بیا بابا له مازغه یوسي خدا سينه چې بس بابا دې مازغه تناستو کالي صبر وکوس ورته مازغه ملاويږي دا سخپو کې امدا طریقه ده چې هغه ټوکړي کیږي په ټولو ټلونو به تقسیميږي. دینه علاوه چې کله کور ته د قربانای ساروي وړو هغه خیر زاغه بیام کې دي شي هغه مسله دا چې کومه د مخ کې نه ضروری دي بل زمونږ بعض خلک داسي وکي ساروي دی واغستو هغه غوا دا غبلار بوخته نو چې بلار بوخته نو بیا خیر دی غلر کول شي بل غستې شي هغه ساتلم شي بل چاله مور کول شي کله بلار وي او کنه چره تا لال کړه قربانای کې او بیا بلار بوخته نو کاغه بچي جمدې نو چاړه پیرا کاګه نو ډبل قربانای دی وشوي تا ته پته نو واو تعالی لکړه وغه بلار بوا او کنه چره مخ کې نه ارته پته ولګي نو بلار به پاتې کا او چچې دنو هغه واخلا دین علاوه ساروي کې خپل ګورا دا موږ چې چاکوې ته قربانای له روان کړي چې په خپل خپور اتلم نشي نو هغه غریب کاغه ساروي چا سره ولګي دومره ناکاره ډوکی چې یا به لاس کې درد کړي یا املا کې روان کړي قرباني به کېږي نه خپل وګورا خپل غونمون ساروي خپل غونمون دغه چې کله واده کې نو خپل کور ګوري کنه هغه کې خو دې چرته چاکو کرلا نړي
نو داسې چې کله ساروي ځان لاله نو خپل ساروي واخلا په دغه کې هم لږ احتیاط کوا دین علاوه بل یو سیس باندې ځان پوهه کا د ساروي چې داسې عیب پکې نه وی لکه په خپلو خپو باندې چې قربانګاه ته نشیت لینو هغه ساروی نه لګزانو ساته دویم دا چې د قربانۍ سرمنی وی نو دغه سرمنی چې دا جمعات لمو ورکوا عمومي راجح قول مطابق چې کومه فتوا ده هغه مطابق دا جمعات لنا غنی دي البته د غریب دي غریبانانو حق دی که امام د چا غریب وی کنه وسی نوی چې امام د چا غریب وی ګور اکثر امامان مالداري خو وسی رسی اته سرمن ورپسې ورپمخه کې جدا ځان سره وسکنه که امام چره مالدار وی او اغا مستحق نوی مصرف داغه نوی بیا امام لور کولم ناجایز دي کنه چره مصرف وی او تاسو ور لور کړی بیا جایز دي دین علاوه مدارس کې طلبه چې کوم وی دغه ته قربانه سرمنه ک ال ته مدارس او تلاړ شنو دام صحیح مصرف دي غریبانانو کور ته ورشي غم صحیح مصرف دي د مجاهدینو په سکار چې لګي غم صحیح مصرف دي مهاجرینو په کار چې لګي غم صحیح مصرف دي یتیمانانو په کار چې لګي نو غم صحیح مصرف دي هغه استخپل نظر دي چې سوچ پیو کی چې سوچ پیو کی نو داغه مطابق بیا کول شي کملګری خپل سیوالی او جدا جدا بیا داسې ورکیه سسیس تاغه ورکول شي خدا د غریب حق دی کنه چره دغه سرمن تا ټوله راواغست ځان لته مصلی جوړ کړه جانماز جوړ کو یا ځان لکټو دی په خوا به خلکو د سرمنو هغه کټونه جوړول دام جایز دي تا سرمن کور ته وړ ځان لدی او چکړنو پتا سو دغه نشته ممانعات چې ګنی تاولی غریب لور نکړه سرمن ستاره که غریب له ورکړه ثواب دې زیات ته نور غستا حق دی داسې غوخه ده چې پټل کې کومو کسانو ته غوخه ورسېده کټوله غوخه کور ته وړي ټوله خورینو تانه سوکتا پوس نه کین در باندې الله پکړ راوسته دي خو بهتره به مروتی براشي نو بهتره ده چې درې سی شي دا بهتري ده صرف د درې ویسو یو ویسه ځان لا یو ویسه چې دنو خپلوانو لا یو غریبانانو لا بل په یو مسله په ځان پوهه کې بعض خلک لکه مونږ خپل کو د نبی عليه صلوات و سلام د لپاره قرباني هغه کوم کدرې سی جوړه کټوله غوخه خوري کدرې سی په کې جوړه د غریبانانو د خپلوانو بعض خلک به ورشي نه مونږ ته خوشتاجي وی چې دا د نبی عليه السلام د نوم چې دا به ټوله خیراتي ورکېږي نه بیا دې نه کیږي نه دا سه مسله بچا بیان کړیم نه یو که بیان کړی غلطه به بیان کړی وي هغه تدریسي کول شي ټوله په یوازم خوري شي ځکه چې لینال الله لحومها ولا دماؤها الله ته خدا غالالول وینه تو یو لسل شرط دی وینه دې کړ نبی عليه صلوات و سلام د پاره داغه د پاره د قرباني وکړه والدین دې وفات شوی غي د پاره قرباني دی وکړه او بل په قرباني په چا لازمه ده دغه کې ان شاء الله اند جمعه خبرې کوو نور د قرباني مسائل ډیر دي اند جمعه به ان شاء الله پاغي په یو سیزان پوهه کې عرفه بارکه چې عرفه به زمون کلی دغه زمون د خپل اهل سنت والجماعت د علماو ډیر شدید اختلاف دي لیکن راجح قول زما د خپل نظر مطابق دا چلیږي چې رؤیت د میاشتې او د مطلع اختلاف دا ټول دنیا کې کېدی شي لیکن د عرفات اختلاف دنیا کې نشته عرفات پاکستان کې نشته انګلند کې نشته افغانستان کې نشته یو عرفات ته چې کوم په حرم شریف سره په خوا کې دي نو یوم عرفه الته کې د حج غروزه ته ویل شي نو عرفه زمونږ نه بدلیږي اگر چې علماو په کې اختلاف د مارته زمونږ خپل استادانو په کې اختلاف شته لیکن زما خپل قول د خپل کمزوري ذهن مطابق کوم زما والد محترم رحمه الله تعالی دا غیم دا رائے وا چې عرفه یوي عرفه دنیا کې نشي بدلې دي رؤیت د میاشتې رؤیت هلال چې ورته دا بدلې دي شي مفتی منیب غوندم په کې فتوا ورکی کنار څنګه پکښتا نو هغه بدلې دي شي لیکن عرفات میدان د دې روز نه بدليږي عرفه یوي نو د عرفه روز زمونږه چې راضی کمنه د زیارت ورځ ده که روزه سوق نیسی نو د زیارت په ورځ باندې روزه ونیسي هغه صحیح عرفه ده او بل زمونږ د خپل رؤیت مطابق زمونږ اختر چې د غافته په ورځ راځي څنګه چې د مسجد قاسم علي خان فتوا ده زمونږ د ټولو علماو مردان او د ټولو په مسجد قاسم علي خان باندې زمونږ اعتمادي سکال په زمونږ حکومت مې اعتماد ورکی اختر کې دی لوی دواړو کې وکړه الله دې اجر ورکړي نو په دغه خبره باندې ځان پوهه کوي چې زمونږ عرفه د زیارت په ورځ ده راجح قول داسي جوړيږي اگر چې زمونږ د علماو په کې اختلاف شته بعضي وایي چې جمعه په ورځ نو چې کوم ځای کې نو خیر دا غا عالم په چې سقولي صفتوي پاغي باندې عمل وکا او اختر زمونږ د هفته په ورځ راځي بیا تدبیرات باندې خپل علما پوهه کې چې کله به شروع کې څنګه شروع کې الله دې مونږ او تاسو پوهه کې
5 مرلے زمین ہے لیکن نقد روپے گھر میں بالکل نہیں ہے. ندیبان قربانی نشتا, نقدی نشتا, اس نشتا. ایک آدمی پیشاب کرے پھر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز سے پہلے یا نماز کے دوران جب آدمی سے قطرہ نکل جائے تو کیا ہے, اس سے نماز یا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. مسئلہ کس طرح؟ او بالکل او 10 دوکړو باقاعده داغي وجدای دا قطره ولې بېږي. ما په دې سو زره پوهه کړی, تاسو بس دغه سی ورشي او نن سبا خو کمپیوټرایز دور دی, هر څه کمپیوټرایز شو. بس لیټرین ته ورشي فرغه پرشر پر اپریګ دی, بس چترا پاسه توېږي نه زمار سو شو. ځان په تولیه وچکا او لک ټایټ پیپر وړو بولو ځای باندې ولګوا. مسله د صفا وضاحت سره بیانول غواړي. لک ساتو ګرځ بیا وګوره ټایټ پیپر بلوندي ولی مسانی اغنی ډاکټران بده کې ناس دي خپل حکمت سره ما تعلق دي. نو مسانی اغنی دي چې دا او د اسماتي وبدا توربلډه ما غسنګا پرشري چټینګ کړي هغه اوس نه دي, اوس غین امساس کې کیږي. نو انسان خو ډېر کمزور دی. نو تبذرل ته پرشو بس دل تراوزي اول ټایټ پیپر یا لوټه باندې او د سوچ کا هغه نه پس چې خمو مکمل اطمینان دی وشي چې قطره بند شونه بیا استنجاو کا, چې بیا استنجاو کې بیا بدغه مسله نه پیخيږي. کچري مونږ کې د مونږ دوران کې قطره چانه لاړه او د سمات شو مونږ مات شو, هغه د سب بیا کوي مونږ بیا کوي. دا ملګری وایي چې ما ته دعا وکړي چې الله تعالی ما د ګناهونو نه بچ کړي. امين, الله دې بچ کړي. سره زمونږ او تاسو نو ګناه نه کیږي بالکل. الله دې مونږ او تاسو ټول د ګناه نه محفوظ وساتي. نو په دې لومبو له سورزو کې سر سنت کول شي. چې قرباني نیولې وي نو دا لومبه له سورزي چې بیا وي چې قرباني نیولې وي نو په لومبو له سورزو کې سر سنت بنه کوي. چې کله قرباني وکړي نو غینه پس بیا جایز دي. ګیره واسه مخرای دی اختر کے پریدا بیغمه بشي. ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے, اس نے بکرا خریدا, وہ بکرا بیمار ہوا, اس نے 1000 روپے میں فروخت کیا. اب اس شخص کے لیے قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ نو کہ چرے پیسے ور سره وی پد باندې دی وخت کې دی عالم لور شیخ یا ما سره ملاوش نو د بدا معلومات کول غواړي دی صاحب نصاب دی قربانی په لازم او کنه وا که لازم نه وا پزان باندې په خپل په زور لکه وسینو او د بيزا واغستا چې زو قربانی کوم بيزا بیمار شو یا خرڅ کړه یا روکا شو انو دغه شریعت کې مسله لګه بدل ده که چېرې دغه بيزا روکم شو او درستو د بل واغستا او بیا دغه ومونده نو چې وی مونده نو چې غریب دی دواړه بالا علی کمالدار دی یو بالا علی چې کومه خوخي اوس د غریب سر لولې کانه دی په دې وجه چې غریب په د باندې فرض نه و د پزان لازم کړه او مالدار باندې خو نو بس هغه خو یو واغ روکا شو بل را ل بل بیا را پیدا شو دی به یو علی اللہ تعالی ہم تاسو خو پیجنی. میں ایک دوست کے ساتھ تو حج کی باتیں کر رہا تھا تو اس نے حج میں عورتیں چہرہ نہیں چھپائے گی تو میں نے کہا کہ عورتیں چہرے کی پردہ کرے گی کون سا صحیح ہے؟ وہ یو کسر میں باسو خزب حج کے مخ نہ پټي هغه مسله دا چې په دې مخ باندې کپڑا چې دا سراولی نو احرام ماتيږي په دې باندې ممنوعات احرام کې دي هغه لپاره فقها وسانه طریقه را استدا دا د عمران خان اټوپینی د کرکټ والا اسیم تاسو خو اکثر اوس په خور کې چولی دی پارک کې مچولی نو هغه ټوپه به ورته واچي نو پاغي به کپڑا راشي نو مخ سره ولګي نه او پرده به پیرازي ٹھیک ده کنه د جوخان کې شته هغه ټوپه کنه بس هغه واخلې سیدی ورله مونږ دواړو په یو دکان شریک شو زما مشرور قربانی کوي او زما مکمل اختیار په دکان کې شته او بالکل در باندې فرض ده بالکل در باندې فرض ده اختیار رښتنه بیا د وسرسي چې وس د قربانه د چارسي لازمی به کوي لازمی وعید دومره خطرناک دی بل جمعه ان شاء الله بیان. ہم سب کو معلوم ہے کہ مکے میں کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے پھر بھی آپ نے ان کو فتح مکہ کے دن معاف کر دیا تھا اس لیے آپ سے عاجزان ہو جائے آپ پر کیس کیا تھا ان کو معاف کر دے. وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مخالفین معاف کړو انو وی تاسو باندې چا کیس کړی انا غي ولې نه معاف کوي نو هغه کیس کې دوه ناکاره لیکل کړی دی د شتګردو مشر د مردان دی اف ای آر زما جیب کې دي تر اوسه خپل کیس واپس هم نه دی غسته تر اوسه پوری واپس نه دی غسته په دې سلور میاشتې کې بلغه کې چې مونږ کم نقصانات لیدلې دي
چې په دې ځای کې لکه په کیس کې کم بی ګناه غریب چې دا غخ په لاسکار نه کوي غیب وت لغنه په ریماند پیسې غستی دي دومره بے غیرتی و تاسو چرته لیدلی دا غریب مسکین نه په ریماند پیسې غستی دا وسوک معاف کی کولیش حقیقت او حقیقت دې ما جبه او حقیقت نه چری نه ودرېږي نه ده داسي چې معافیل راشي تاسو مخ کې بیا کنه معافیل راشي څوک راغلی نیته معاف کې خدای والی چې اسی به معاف کې چې څوک راشي نو معاف کې به کنه مشرکین مکه خو فتح مکه په موقع ټول سرونه خطا کړو نبی علیہ السلام ورته معافي مغرب کی نماز میں موجود تھے مغرب کی اذان کا وقت بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اذان کرو امام صاحب موجود ہوتے ہیں اور کہتے نہیں کہ امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھائے جب وقت ہو جائے تو اذان کریں گے وزداخو امام صاحب کا وای امام صاحب خلکو ته نه وای چې تاسو غلي کینی چې وخت شینو اذان وکاو دا د خلکو کې یو عجیب رواج دی په کور کې چې یو سړی وس نه رسینو ګوره جمعات کې باغ شور جوړ کړي چې کور سو کوم چرګ تشینی شي کور نه جمعات کې باغ بل جوړ کړي دا زمونږ فطری مسله ده د پښتنو چې اس ځای کې د نرسیږي نه چلیږي نو جمعات کې به غوبل جوړ کړي نو په دې وجبان خلکو لدا په کاری د امامان چې د ناستي نو دی ډوډۍ ته نه ناس اپ دې پويږي وخت داخليږي سو وخت خارجيږي بس غل راشي او غاړي تکینه خپل ذکر وکاغه به تاسو لپاره بهتري کاسي اخوا دی خوا کې یو غاړي تکینه اذان ټیم شي اذان بو شي مونږ ټیم شي مونږ بو شي الله دې موږ او تاسو پوي کی ګرانو اوریدونکو د مولانا قاری اکرم الحق سے په आवाज پدې 36 نمبر کیسټ کې تاسو نه قربانې احکام اوریدل دا کیسټ بتاوستا په حذیفه اسلامی کیسټ هاوس مردان روډ بخشالي کې د محمد جواد سره هر سات میلاوي درابطه نمبر د مولانا صاحب د هر جمعې بیان به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدي شي یغنه تاسو کې چې د سکیورټي یو لاس 15 منټ علماء له چوټي ځخ په مونږ کوم نو مسلمانانو ملک د سوک چاته نه وای نه باقي نو بالکل کول شي هغه ځای کې کول شي چې د چا ډیوټي وي په هغه ځای کې مونږ کول شي حج حرام پیسوں سے کیا جاتا ہے یا نہیں چې حج په فرضی او حرام پیسو باندې څوک لاړو د حج فرضیت ساقط شو او د حرام پیسو خپل ګناه او د لارې دغه سفر چې کم ثواب ملاويږي ساقط شو فرض